بنو خلک چې راوتي دي دا یو د بنو اواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي اواز ده، هر کس اواز ده. او بد امني دغه هدا پورې ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، په پارلمان کې مې وویې، په جلسو کې مې وویې چې ورور دا سهال ده یعنی چې نور پریوزي ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانې بندې شي، پولیس تھانې چاردیوارۍ ته راټول شي او بیا خلک عوام لارې کوڅې سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلي وي. اوس ظاهره خبره ده چې ته عام سړي ته ټوپک اجازت نه ورکوي، هغه سره که لایسنسدار او اسلوي هم ورته وایي چې نه به راوباسې، که بیا خوار راوایستله هم ته په هغه باندې ګرفتاروي، سبا یې پرې نیسې. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ د صوبې سر تا سره عوام خلک د باجوړی راواخه تر وزیرستانه پورې او بیا یې د چتراله راواخه تر ډېر اسماعیل خانه پورې چې بیا بلوچستان سیمو ته لاړ شي. دا سیمې ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي. تاسو وایئ چې وسلوالو ته یا د خلکو ته سپارلي دي، چا به ته سپارلي وي؟ جی تاسو وویل چې د حضرت چې ما د عزت، د ژوند، د ناموس، د معاش ذمہوار ریاست وي او زه غیر محفوظ شمه، نو زه به خامخا وایم چې دا ریاست را خوشي کړي دي. نو بیا په ریاست حمله ولې کوي؟ دغه خو ډرامه ده چې هلته فساد جوړول غواړي. هغوی هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنګ ده، هغوی هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت بله ورځ زموږ د اسماعیل خان په کډې شموزۍ کې په زنانهو باندې، په جنکیو باندې حضرت چې هغې تعلق له هیلث سره ده، ماشومان د هغو باندې دغسې حمله کول مړول، دا کوم اسلام دی؟ دا کوم شریعت ده؟ حضرت دې حوالې سره به فرق نه کوشي، دې حوالې سره به فرق نه کوشي. ما دا یقین ده چې که یو تنظیم په یوې علاقې کې دغسې جرمونه کوي او ټي ټي پي وایي چې موږ یې نه کوو، نو دوی لاره هم نیولی شي. دا ټول سره انټرلینک وي، دوی آزاد دي. زه حضرت یاره محسوسوم چې زه خپل صوبې کې خپل کلي کې نه یم مطمئن جي، د دې ذمہوار څوک ته اوسي؟ تا ته خو نه شم ته زما ذمہوار یې، ده ته خو نه شم دا زما ذمہوار ده. زما ذمہوار څوک ته جي؟ نو زه به چا ته رجوع کوم جي؟ الله نه لاندې خو دا حکومت د هغه نمایندګي کوي.